السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ان شاء الله امید ده چې د ګروپ ټول ملګری بخی الله یو خلره او پرون سبق ما در لګلو تاسو به اوریدلې او د قران متعلق تاسو په علم کې به اضافه هم شوي. پرون سبق کې موږ درې خبرې کړې وې د قران مجید متعلق. د ټول نه اول داغې د نمونو په باره کې چې د قران نمونه سودي بیا پای کې چې کم قول ډیرو علماو ذکر کړي چې د قران نمونه 15 دي او بیا پاغه 15 کې د ټول نه مشهور نوم هغه قران وو. هغه ما تاسو ویلو. ویمه خبره د قران د معنی په باره کې چې دا قران چې مونږ وایو د قران معنی څه ده. نو د قران معنی وا هغه کتاب چې هغه لوستل کیږي. نو بیا د قران ته دا کم قران چې مونږ وایو دې ته قران ولې ویل کیږي. دا قران نوم دی له ولې کې خو دی شو پای کې ډیری وجې وي. یو وجه ما تاسو ته ذکر کړی و چې قران ته قران په دی وجه باندې ویل کیږي چې کافرانو یو پیر مشوره وکړه چې لا تسمعوا لهذا القرآن، تاسو دا قران ما اورئ. او چې کله دا قران ویل کیږي نو تاسو شور کوئ چې دا قران خلک هم ناوري. نو چې کله دا قران خلک ناوري تاسو به غالب پاتې شي او دا مسلمانان به مغلوب شي. نو الله تبارک وتعالى د دغه عمل په باندې او فرمایل چې دا قران ما نازل کړی دی او تاسو څومره تدبیرونه کوئ هغه تدبیرونه وکئ، تاسو ټول تدبیرونه بیکار شي. او دا قران داسې کتاب دی چې دا به د قیامت د ورځې پورې لوستل کیږي. او دا یو منل شوی خبره ده چې په دنیا کې د ټولو نه زیات تلاوت هغه د کلام پاک د قران مجید کیږي. دا خصوصیت صرف دی قران ته حاصل دی چې دا قران ډیر زیات لوستل کیږي. د دین علاوه بل داسې کتاب نشته چې هغه دومره لوستل کیږي. دا پرونه سبق شو او نوې سبق داغه موضوع دا ده چې انسان ته د یو شی علم راځي نو دغه علم په څو سيزونو سره انسان ته حاصلېږي. لکه مثال په تور زمونږ په علم کې دا اضافه کیږي، دا د علم د اضافه په کم شي سره کیږي او په کم شي سره مونږ ته علم حاصلېږي. نو دا غي د پر الله پاک درې سيزونه مقرر کړی دي چې دا غي دریو سيزونو په ذریعه سره د انسان په علم کې روزانه هغه اضافه کیږي. په دریو سيزونو کې د ټول اول د انسان 15 اندامونه دي چې هغه ته حواس خمسه ویل کیږي: سترګې، پوزه، غوږونه، ژبه، لاس او خپې، چې د دې په ذریعه سره د انسان په علم کې اضافه کیږي. لکه مثال په تور ما تاسو د قران معنی ذکر کړه، د قران نمونه می ذکر کړل او د قران ته د قران ولې ویل کېږي د غوجه می ذکر کړه. وسدا تاسو په علم کې اضافه رااله، خدا اضافه هغه د غوګونو په ذریعه سره رااله چې دا خبري تاسو واورېدین نو تاسو په علم کې اضافه وشوه. وسدغه شان مونږ د یو شی رنگ معلومو یا د انسان رنگ معلومو. نو دغه انسان دا رنگ چې کله مونږ معلومو نو دا مونږ د سترګو په ذریعه سره معلومو چیرې د انسان رنگ هغه څنګه دی او څنګه نه دی، تور دی، سپین دی. بیا د انسان د جسم نرمي او سختی چې مونږ معلومو، دغه نرمي او سختی مونږ د لاس یا د خپې په ذریعه سره معلومو چې په دې سره مونږ ته د انسان د جسم هغه نرمي او سختی معلومیږي. نو د دې 15 سيزونو په ذریعه سره چې د انسان اندامونه دي د انسان په علم کې اضافه راځي. خو د دې سيزونو د علم د دایره د یو حد پورې ده، دا غیر اخوا دا شی بیا کار نه کوي. مثال په تور بیا انسان ته علم نه په سترګو سره راتلی شي، نه په غوګونو سره راتلی شي، نه په جبه سره راتلی شي، نه په لاس او خپو سره راتلی شي، بلکې دا غیر د پاره یو دویم سیز الله پاک مقرر کړي چې هغه ته عقل وایي. لکه مثال په تور د انسان رنگ هغه مونږ د سترګو په ذریعه سره معلوم کو، د انسان د وجود نرمي او سختی مونږ د لاس یا د خپې په ذریعه سره معلومه کړه. خود انسان پیدایش چیرې د انسان پیدا کړي چا دی او د پیدا شوی څنګه دی، نو دا د سترګو په ذریعه سره هغه نه معلومیږي، بلکې د انسان پیدایش چې دا چا پیدا کړي
د عقل په ذریعه سره معلومیږي چې د انسان الله پاک پیدا کړي. خو خبره دا ده چې د عقل د دایره د عقلم د یو ځای پوری کار کوي، بیا اخوا انسان ته د عقل په ذریعه سره د سيزونو علم نه حاصلېږي. دا غي د پر الله پاک یو دریم شی مقرر کړي چې هغه ته وحي ویل کی. لکه مثال په تور په عقل سره موږ دا معلومه کړه چې دا انسان الله پاک پیدا کړي. خو په عقل سره کوم دا معلومو چې دا انسان خدای ولی پیدا کړي، د دې موریانې سدي د دنیا ته الله پاک را لېګلې د څه لپاره ده، د کم داسې کارونو کې چې باغی الله خوشاله شي، د کم داسې کارون نزان وساتي چې هغه باندې الله پاک ناراضه کیږي چې دغه کارونه ونه کی. د دې خبرو جواب مونږ ته عقل نه راکړي، بلکې د دې خبرو د جواب د لپاره الله پاک وحي مقرر کړی دا، او دغه وحي براتله چې دغه د دې سوالونو جوابونه چې الله انسان سره پیدا کړي په انسان باندې کومې ذمہواریاں دي، او انسان دنیا ته الله د صد پر را لېګلې. انسان کم داسې کارو کې چې باغی باندې الله خوشاله شي، او د کم داسې کارون نوم ځان وساتي چې باغی باندې الله پاک خوشاله شي. نو دې خبرو علم چې مونږ ته راځي هغه په وحي سره راځي. نو الله پاک د انسان د علم د اضافي د پاره درې سيزونه هغه مقرر کړي چې دې درې سيزونو په ذریعه سره انسان ته علم راتلی شي. یو د انسان اندامونه شو 15، دویم د انسان عقل شو، او دریم وحي شو. وز دا قران چې مونږ بیانو، قران چې الله مونږ ته را لېګلې ده، نو دا د وحي په ذریعه سره راغله. ان شاء الله دا نن سبق به پوری خیره، او بیا سبب د وحي په باره کې نور باسو کو. کوشش وکړئ ملګری دا سبق واورئ، که په یو پیر اورېدو باندې په سمجھ کې را نشي دوباره واورئ، که بیا هم څه خبره باندې ځبانه پوه نشئ نو باندې تاسو کولای شئ. خو کوشش کوئ سبق اورئ. الله پاک تاسو ټول ته جزای خیر درکړي.